الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعۃ الزیتون طرفنا مسائل رمضان کورس پیغام ورځ کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید. نن موږ د رمضان روزه قضا اور د فدیه حواله سره ان شاء الله مسائل عرض کوم. یو کس مسافر وي یا بیمار وي، غیر روزونه نسله همدارنګه عذر نه وو، عذر نه بغیر روزونه نسله، نو باندې د غیر روزه حکم دا قضایي ضروری ده، او قضایي کوي. کچې بغیر عذر روزه نه د نسلی، نو توبه استغفار مو کوي اور سره د دې روزه قضایي بم کوي. اسو کله چانه روزه قضا شي، نو غد پر بهتر ده څنګه رمضان نه پس جل از جل حکم نه د غیر روزه ولا قضایي وکي. او که لګ لیټ کې لیټ کولم شي، خو مرګ څخه پته نه لګي زر وکي. او کچې یو کس دسه قضایي ونکړه اور همدارنګه اخري عمر راغلو، موت وخت راغلو، نو داسې صورت کې به دې باندې د دې ولا فدیه حکم نه وصیت کوون دا ضروری دي. څکله زمرد شو ما ولا د روزو فدیه ورکړي، نو دا به دغه میراث نه 1/3 ان 1/3 نه به دا فدیه حکم دا ادا کول شي. یو سړی باندې سروزه پاتې شوی روزه نه نیولې، نو غنه پس حکم د رمضان تیر شو، څونه روزه پرېګ دولې وي هغه ورځ غبنه تیر شولې، مثلا 5 دن روزه نه ویولې، 5 دن تیر شولې، نو په دې ولا روزه ولا قضایي حکم نه دی باندې ضروری وکړي د دې ولا انتقال وشو، نو دا به الله تعالی په حکم دا ګناګار وي. او روزه ولا قضایي مطلب ده تاسو لکه څنګه ارزو کو زر کون پکار دی، لیکن کوشش داو کی سړی بل رمضان حکم راشي غنه مخ کی سړی دی ولا روزه قضایي وکي. حضرت عائشہ رضی الله عنها په باره کې رضی څنګه کوم خپل ضروری قضایي غبغه شعبان کې کوله، نو همدارنګه خځو تم پکار دی چې کوم غنه روزه پاتې شي، نو غوله قضایي زر نظر وکي، او خاص کر بل رمضان حکم مخ او بل رمضان می غنه مخ دی ولا قضایي حکم دا غ وشي. او بل مسله دا کچې چا باندې قضایي روزه پاتې وي، نو غا نفل روزه نیولای شي. ضروری نه ده نفل روزه د پاره اول به قضایي روزه ونه سي بیا به نفل روزه نه، نفل روزه ونستن حکم نه ده جایز دي، لیکن قضایي روزه نیون دا زیات بهتر دي. همدارنګه چا باندې عذر په واجب باندې روزه پاتې شوي، نو څنګه عذر زایل شي کنه، نو غو مطلب ده غا کوي دا غو قضایي بو کوي. او قضا روزه مسلسل نیولم ضروری دي اور وقفه سره نیولم ضروری دي. همدارنګه قضا روزه د پاره مطلب د تعیین کوم ضروری نه دي، صدا ز پرانکی روزه ما ولا قضا شوی وزا غروجه مطلب د سنسب بغیر تعیین نه هم تاسو مطلب ده رمضان روزه دا نیول شي. البته کشانه د 2 رمضان روزه پاتې شي قضا شي، نه غو په باره کې د علماء اختلاف دي. بعض علما دایلی چې به د دې تعیین ضروری دي چې د فلانکی رمضان روزه نسم، لیکن نور علما وایي چې د تعیین ضروری نه دي، بس صرف دانیت وکي چې زیرا ما باندې کوم قضا روزه دي چې زه یو روزه نیت کوم بس دا نسم، نو دا مطلب نه نستل شي. او کچانه مطلب ډیر روزه پاتې شي، ډیر نو غو ډیر روزه نسی د سینشي کولای چې راغی یو میاشت خنه 23 روزه پاتې شو، اوس د اسلامي تاریخ اول تاریخ باندې روزه شروع کی او د اسلامي تاریخ 29 ولا شو، بس 29 روزه پوره شوه، نو دوی سم خو یا روزه یو میاشت باندې پاتې و، یو وشت مونی ولا نه دا به اوس مطلب د کومه یو روزه ته پاتې شو درشم روزه هغه بم نسی غنستان دی باندې ضروری دي. دا خو سم مسائل د قضا. اوس مون مطلب د فدیه ولا مسائل ذکر کوو. کایو مس کس دسی دا
څنګه ډیر زیات بوډا ده او هغه اوس هم روژې نشي نیستلی او مستقبل کې مو دغه دپاره روژې نیستلو طاقت هغه کې نشته. یا همدارنګه یو کس بیمار ده ډېر زیات او اوس هم روژې نشي نیستلی او مستقبل کې هم د روژو نیولو امید نشته، نو داسې کس باندې بیا ضروري دي چې هغه به د دې وله فدیه ورکوي. فدیه لیکن که چیرې مطلب ده آینده دپاره کوم بوډا سړی یا همدارنګې مریض و هغه صحیح سلامت شو تندرست شو نو بیا کوم دا فدیه ورکړې ده د دې به اعتبار نه وي، دا غیر معتبر ده، دا صدقه شوه او اوس په هغه کوم دا روژې نیسي. نو فدیه به هغه کس ورکولی شي چې کوم کس کې واقعي د روژو نیولو طاقت نه وي، روژو نیسلو طاقت نه وي. که یو کس خاص کر امیر کس ته مالدار کس ته هغه وایي چې زه خو روژه نشم نیسلی باندې تکلیف کېږي، نو داسې عذر نه ده، تکلیف خو ظاهره خبره د روژې کې کېږي، نو داسې کس کوم دا فدیه نشي ورکولی. البته که چېرې یو کس کوم دا ډېر زیات چاته علما لیکلي دي چې یاره ګرمي موسم و اور هغه روژې نشي نیولی، نو دا هم قسم فدیه نشي ورکولی. دې لپاره علما لیکلي دي چې یاره دا به سردي کې مطلب ده نشي فدیه صرف هغه کس ورکولی چې هغه ته اوس هم طاقت نه وي او مستقبل کې هم د طاقت امید نه وي. او د روژې چې کوم فدیه ده دا صدقه فطر چې کوم مقدار ده مغوره مقدار به د فدیه ده. او صدقه فطر کې څلور شیان یو کس ورکولی شي، 3.5 کیلو 3.5 سره کشمش مویج، یا همدارنګه 3.5 سره کجوري یا چوارې، یا 3.5 سره جو، یا پاوکم 2 سره کوم نه ده غنم دا ورکولی شي. نو که څوک دا شیان ورکوي نو دا شیان هم ورکولی شي. همدارنګه که یو کس کوم نه د دې شیانو له قیمت ورکول غواړي نو د دې شیانو قیمت هم ورکولی شي. دا شیان ورکوي نو بیا خو د دې ولا مطلب کوم مقدار دغه ضروري ده. مثلا څوک مویز ورکوي نو مویزو به 3.5 سره ورکوي، غنه کم نشي ورکولی. همدارنګه مطلب د کجوري شو، همدارنګه غنم شو. لیکن که څوک قیمت ورکوي نو به د څلورو شیانو کې یو شی ولا قیمت کوم دغه ورکولی شي او قیمت ورکون دا هم جایز دي. همدارنګه که چېرې مطلب د پیسو په بځای باندې څوک یو بل جنس ورکوي، مثلا یو کس کوم دغه غواړي چې زه چاته فدیه کې یا همدارنګه صدقه فطر کې هم زه چولې ورکم، زه چاته دال ورکم، زه چاته کرخې ورکم، زه چاته مطلب د کپړې ورکم، زه چاته ټوپیانې ورکم، نو دا هم ورکولی شي، دا هم جایز دي. لیکن دې لپاره شرط دا ده چې باید څلورو شیانو کوم څلور شیان دي کې د یو شي ولا قیمت په مطابق څه کوم دغه ورکون ضروري دي، یو شی ولا قیمت په کوم دغه متعین کوي. او روژه ولا فدیه کوم ده دا صرف غریبانو ته ورکولی شي، امیران ته د دې ولا فدیه نشي ورکولی. یعنی کوم کس باندې کوم دا چاته زکات ورکولی شي، صدقه فطر ورکولی شي، هغه ته روژه ولا فدیه ورکولی شي. لہذا کوم کس مالدار وي هغه ته نشي ورکولی. همدارنګه سیدانو ته او بنو هاشم وغیرہ ته هم دا فدیه نشي ورکولی. همدارنګه فقها لیکلي دي چې د یو روژه ولا فدیه یو نه زیات غریبانو ته هم ورکولی شي. البته د یو فقیر ته یوې روژې نه زیاتې فدیه ورکون دا جایز دي که نه؟ نو دې کې کوم د فقها اختلاف ده چې یو فقیر ته د یک مشت یوې نه زیات روژو ولا فدیه ورکولی شي که نه؟ نو دې کې اختلاف ده. احتیاط خو همدغه ده چې یاره یو فقیر ته د یوې روژې ولا فدیه ورکړلی شي. که چېرې چا ورکه ورته زیاته نو فقها لیکلي دي چې بعض فقها دا هم رایې ده، لهذا دا هم جایز ده. اور همدارنګې دا هم تاسو ذهن کې وساتئ چې روژو له کوم فدیه ده که نه؟ نو دا راجع قول مطابق کوم دا چې رمضان نوی شروع شوی دا نشي ورکولی. رمضان شروع شي غنه پس کوم نه دا تاسو ورکولی شي، اور هر ورځ له بیل بیل هم ورکولی شي. همدارنګه که رمضان شروع شي نو دا ټولې میاشتې ولا کوم دی دا یک مشت هم ورکولی شي، دې کې څه حرج نشته اور دا هم جایز ده. او که یو کس کوم دا د سیدا څنګه اوس هم روژه نشي نیولی اور مستقبل کې هم د روژې نیولو طاقت نشته، نو دا خو لکه تاسو ته ما عرض وکړو چې دا خو بیا فدیه ورکوي. لیکن که یو کس داسې وي څنګه فدیه نشي ورکولی، مالي حالت دونه خراب دي، هغه دونه غریب ده څنګه ته فدیه طاقت نشته، فدیه هم نشي ورکولی، نو دا به بیا اوس څه کوي؟
نو دې بارے کې فقها لیکلي دي چې دا کس په اوس توبه استغفار کې مسلسل دا کوم فدیه نشي ورکولی دی باندې استغفار کوي او کچره مستقبل کې دیتا چلتن مال راغلو او دی حالات ټیک شو نه خو دا فدیه ورکوي او کچره دا ټول زندگی مطلب د همداسې حالات او انتقال وشو مسلسل توبه استغفار وکي او ان شاء الله الله تعالی په نسبت دا ګناګار نه وي دا الله تعالی حکم د دې ګنا نه ان شاء الله محفوظ ساتي عذاب ورته نه ملويږي او د رجوع فدیه حکم دا خپل اصول ته نشور کوي یعنی خپل پلار ته مور ته نکته نیاته وغیرہ ته نشور کوي همدارنګه خپل فروع ته یعنی خپل اولاد ته بچي شو نوسه شو وغیرہ ذالک دوته هم نشور کوي همدارنګه رجوع فدیه حکم دا خزه او خوند یو بلته نشور کوي او دین علاوه حکم دا خپل رشتہدارانو ته ور کولای شي مثلا ورور شو خور شو خور مړ شولو تر شولو تر خزه شولا ماما شولو ماما خزه شولا ترور شولا پلار طرفنا مور طرفنا اندو ته ورکون حکم دا جایز دي همدارنګه حکم دا کوم حقيقي پلار نه وي بنزایا پلار وي سوتیلا والدین حکم دا یا سوتیلا اولاد حکم دا دوته ورکول شي همدارنګه خپل خواخي ته ورکول شي همدارنګه خپل حکم دا غته ورکول شي دا اسخر ته زوم ته دوړه ته حکم دا ورکون جایز دي بشرطه چې دا حکم دا مستحق وي که مستحق وي که مستحق نه وي نو بیا ورته نشي ورکولای نو دا مطلب دا تاسو سره حکم دا او که شابه مطلب دا 100 کالو فدیه پاتې وي نو غاب حکم دا و سور کولای شي 100 کالو فدیه ورستم ورکولای شي لیکن د دې خبره مطلب دا تاسو ځین کې اوسته سکله قیمت اخم سکله الکای اختم کې کوم قیمت وي د صدقه فطر کوم مقدار وي هغه به ورکولای شي کوم تم دا ورکی غټم کوم دا کوم مقدار او قیمت وي غول اعتبار وکيږي ښه نو دا مختصرا تاسو سره ما د قضا او د فدیه ولا مسائل کوم دا ارز کو الله تعالی د ماته تاسو ته د دین فهم او سمجھ نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم